احمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. الحمدلله مسلمانانو ورونو، الله پاک ډیره مهرباني، کرم، عنایت، فضل او ډیر لوی احسانو چې موږ تاسو ته روزه مبارک نصیب کا. سبا ان شاء الله تعالی اختر ده. الله پاک دې موږ تاسو ته اختر هم نصیب کړي. نن د اختر شپه ده. یو ضروری مسله ده چې ډیر ملګری داسي چې هغه بیا خپي چې روزه لاړه، بالکل روزي پسې خفغان، هغه یو طبيعي سیز دی، ځان تسیز دی. خو دې وخت کې د شریعت حکم دار چې خوشحال شه او خوشحالي مناو کا او مسرت مناو کا. نو خوشحالي او مسرت دا دی چې الله پاک مونږ ته توفیق راکو، روزه راته نصیب کا. اوس رانه لاړه، اوس مخکې یو لس میاشتې را روانې دي. الله دې راته هغه اسانه کړي او بیا زندگی بیا دې الله پاک رمضان المبارک هم راته نصیب کړي. نو یو خدای اختر مبارک شپه ده. زموږ ډیر ملګری دا شپه ځای کی او زموږ کم شیطان صاحب چې بند دعا هم نن شپه کولاو شي، نو بیا به حالات ډیر خراب شي. نو موږ ته پکار دی چې موږ د 30 29 روزو کې کم اعمال کړی دي هغه محفوظ وساتو او شیطان راضي راته خرابوي چې هغه نه خراب نشي. نو د اختر شپه په هغه شپو کې شامل ده، د اختر شپه په هغه مبارک شپو کې شامل ده چې په هغه باندې ډیر زیات اجر او ډیر زیات عبادت وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای کم سړی چې د اختر په شپه عبادت وکي، د اختر په شپه عبادت وکي، داغه الله پاک زړه بیا مړکې نه. علماء کرام د دې مرګ په تعبیر کې لیکي، توجیه کې لیکي چې دې نه سم مراد دي چې دل مردا نه ہوتا کنه. نو دې مطلب دا دی چې د انسان زړه غافل کیږي نه. یو سړی بګانې اوري، یو سړی په بازار کې ګرځي، هغه به غلط کارونه کوي، منډه به یار سبا کوي، لیکن د اختر پشپه چې د عبادت کوي د دې انسان د زړه الله پاک داسې جوړ کی چې دا به له لعاب کې غفلت سيزونو کې او د معصیت سيزونو کې لګي نه. زړه به ژوندۍ او د غلط سيزونو کې باندې زړه چې ژوندۍ زميري کنه ته आवाज کوي. او علماء ټول لوی مفتي زړه دی چې کله غلط قدم اخلي زړه ته आवाज کوي. نو د اختر شپه ده، دا عید شپه ده. تاسو ګوري سبا به خلک اختر پیسې ورکوي خلکو ماشومان ته. نو دا د اختر عید اغشتلو د الله نه موقع ده چې اوس مونږ نن شپې کینو او الله ته خو جاړو، خو دعاګانو کو چې خدای مونږ ته عید راکا. عید دا سم غواړه خدای موټر سایکل راکا، گاډي راکا، موټر راکا، نه دا مغواړه خیر خدا سي غواړه چې خدای عید ما ته راکا د خپل شان مطابق راکا. دا زمونږ د حضرت شیخ هزاروی نور الله مرقده صاحب هغه ډیر مبارک الفاظ دی، ډیر جړا سره، ډیر درد سره او ډیر فکر سره وي چې خدای عید راکا، عید راکا، عید راکا. او خلک عید ورکې مونږ ته د مغفرت عید غواړو، تانه د عفو عید غواړو، تانه د سکون عید غواړو، تانه د رحمت عید غواړو، تانه استاد رضا عید غواړو، تانه د جنت عید غواړو. نو دغه عید الله نو غواړي او دنیا سيزونه چې غواړي هغه کوم داسو چې خدای ماته عید راکا د خپل شان مطابق، چې څنګه استا شان دی د الله شان ډیر لوی دی. نو د الله شان مطابق غواړه، نو ته وړو کې موټر سایکل غواړي، یو کور به غواړي، یو گاډي به غواړي، او الله به د خپل شان مطابق بیا سم بمبار خزانه در باندې راوړي ان شاء الله تعالی. نو نن شپه ډیره مبارک شپه ده او دا وی خطر کوي، عبادت کې تیر کوي، جمعات کې تیر کوي، کور کې خو په وی خواله کې تیر کوي، دزه مزه فضل خبره بار ګرځیدل نه یو حجام دکان ته منډه والګری کټکول دې نه ځانو ساتي او کوشش وکړي چې دا شپم وګټه دا انعام شپه ده چې الله پاک موږ ته نصیب کړي. نو سبا سحر چر پاسي اول دا اختر کوشش دا وکي چې فرض خپل محلي جماعت کې وکي، بل خو مزي خپل محلي جماعت کې د سحر مسکول دا سنت دي. صحیح ده. دویم دا چې غسل به وکي خمزدار او بیا مسواک استعمال کوي او خوشبو لګوي، اعلی خپل خوشبو، او چې کومه کپڑے د سره موجود دي پاغه کې یو خپل او مزیدار اعلی صفا سترا نوې جوړه واچوي. او که نوې جوړه د سره نو نور خبره ده نوې جوړه واچوي، او که نوې جوړه نه حالات خراب دي، مهنګای ده، نو بس بیا زړو کپړو کې مستعمل کپړو کې چې کوم نوې خپل صفا سترا کپڑے هغه کوشش وکړي چې سپینه کپڑے واچوي. او نوې جوړه اچولم سنت دی، علماء لیکي دام اچول پکار دي. او چاته خدای پاک وس ورکړي، طاقت ورکړي، اختر کې هر یو سیز نوې کوي، چپل، غړۍ، موبایل، ټوپۍ، واسکټ، هر یو سیز خمزدار نه وخت دا د اختر خوشحالي ده. او یا روزه لاړه زه خپه ما اختر موز نه کوم، روزه لاړه زه خپه ما او زه دا کوم، دا غلطه خبره ده. نن د خوشحالي سبا د خوشحالي ورځ ده، نو خوشحالي سره اختر دې کوي. نو بل دا چې اختر مستزه عیدګاه ته لاړ شه، او چې عیدګاه ته ځې دا غینه مخکې طاق عادت کې کجوري وخوره. زمونږ حضرت شیخ هزاروی صاحب نور الله مرقده مونږ به سره اعتکاف کړو، الله دې هغه قبر نور نډکی. سحر مصیبو شو، بیا بالته بیا دسترخوان لګیدو او په دسترخوان به کجوري او زمزم راغل. الته خو زمزم الله پاک ډیر ورکړو، کجوري
هم ډېر ورکړی. اوس تاسو په کورونو کې زمزمي نو ډېره ښه خبره ده. هغه زمزم راولي ټول ماشومان څنګه چې افطاري دسترخوان لګېدو یا سحري دسترخوان لګېدو هماغسې دسترخوان د سهار مونځ نه بعد ولګوئ. ټول ماشومان واړه ټول راټول کړئ کېنوئ ورته او درې دانه کجورې یعنې تاک عدد کې کجورې ورسره زمزم اوبه وڅښه. او که زمزم اوبه نه وي نو بس دغه کجورې ورسره او خورئ تاک عدد کې. دا هم سنت دی. بیا چې عیدګاه ته ځئ نو کوشش وکړئ چې په ټایم لاړ شئ. وختي به سهار وختي مونځ پسې ځان تیار کړئ او عیدګاه ته ځان ورسوئ او پیدل لاړ شئ. او د پیدل تلو کوشش وکړئ. دا بیا چې لاره کې ځئ تکبیرات وایئ، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. خو زړه کې وایئ، چغې مه وایئ، ورو ورو زړه کې بیا به وایئ. زنانه او ماشومان ټولو ته ووایه چې عیدګاه ته ځئ په دې لاره باندې دا وایه. نن شپې مو وایه، سبا یې مو وایه، اختر مونځ پورې دا مستقل وایه. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. وړوکی اختر سنت دا دی چې دا به ورو ورو زړه کې وایې. او بیا چې ځې نو یو بل سنت باندې عمل وکړه چې کور کې د 2 دروازې که نه نو په داسې دروازې راوځه په یوې دروازې لاړ شه او واپس په بلې دروازې کور ته داخل شه. مطلب دا دی چې اختر په ورځ لاره بدلول دا هم سنت دی چې ځې عیدګاه ته په یوې لار لاړ شه، چې راځې په بلې لار لاړ شه. علما دې کې ډېر ناشنا حکمت لیکي چې فرشتې ناست دي، الله پاک انعام ورکوي، الله پاک ورته ښایي چې وګوره مونځ ته لاړ او مونځ نه راغل نو دا مو وکړه. او خطبه ګوره دا هم ناشنا خبره. نور جمعې مونځ کې ګوره خطبه اولي، مونځ ورپسې، اذانې، اقامتي. او اختر مونځ کې نه اذان شته نه اقامت شته، ډایرکټ مونځ دی. نو مونځ پسې بیا خطبه ده. نو علماء کرام لیکي چې الله پاک رحمت دونه جوش کړي چې الله وایي بس اذان هم پرېږده، اقامت هم پرېږده، خطبه هم پرېږده، زر کوه سجده کوه چې زه د تا باندې رحمت راووروم او تا معاف کم او تا ته انعام درکم. نو الله رحمت دونه جوش کړي چې میز کې اذان، اقامت او خطبه یو څیز هم نه برداشت کوي او یا ټول وروسته شي، خطبه وروسته شي او اذان اقامت خو پکې وي نه. نو دا هم د الله رحمت دی. نو ښه په ټایم هلته بیا د مونځ نه بعد خطبه اورېدل دا هم سنت دي، سنت مؤکده دي. هغې ته بیا کښېنئ او د امام صاحب خطبه ښه مزداره تسلي سره واورئ. هغې نه بعد چې بیا راپاسئ بیا یو بل سره سلام، رشتهدارانو سره سلام، اختر مبارکي، روژې مبارکي، تراویح مبارکي او د قبولیت دعاګانې دا ټولې بیا وکړئ. نو دا ټولې ضروري خبرې دي. زموږ طرف نه ټول عالم اسلام ته اختر مبارک. الله دې ستاسو ټول نیک اعمال قبول او مقبول وګرځي او الله دې همیشه تاسو دین سره وابسته اوسئ. زموږ مولانا اسماعیل صاحب هم تاسو ټولو ته اختر مبارکي وایي. ټولو ته اختر مبارک شه.